شو تحقیقی او تقدیری. نو مثال د عدل تحقیقی ثلاثه ده. دا ثلاثه غیر منصرف ده. ځکه کله چې ثلاثه په کلام عربی کې موجود شو غیر منصرف، نو په غیر منصرف کې لابودی وي د وجود د سببینو نه یا سبب واحده چې قایمي په مقام د سببینو، او موجود نو په دې کې نه سببین او نه یو چې قایم مقام د دوی سوا د وصفیت نه، او وصفیت کافی نو د پاره د غیر منصرف. نو لابودی شو پکې د اعتبار د سبب اخرانه او صالح د پاره د معتبرولو بل سبب نو سوا د عدل نه. نو معتبر کو پکې نحات و عدل او عدل تحقیقی پکې معتبر شو. عدل تحقیقی دیتا وی چې دلیل په وجود د اصل باندې په غیر د منع صرف نه بل وی. دلیل په وجود د اصل باندې په غیر د منع صرف نه بل وی، او هغه دلته شته چې تکرار د معنا ده، او تکرار د معنا مستلزم ده تکرار د لفظ لره، او دلته لفظ مکرر نه ده. نو معلومه شوه چې دا معدول ده د ثلاثتون ثلاثتون نه. نو ثلاثتون ثلاثتون معدول عنه ثلاثتنا معدول شو. دا زمونږ د هیئت نحو سبق ده چې موږ په هیئت نحو کې دا ویلی ده. اوس بیا په راسپړو په کاپیه کې دا زمونږ د هیئت نحو سبق د واقع راته یاد ده. ښه مسله دا چې ثلاثه کې یو وصفیت دی، دا درېوالی دا یو صفت دی چې د اربعو نه ښکته دی او د دوو نه پورته دی، دا یو صفت دی. اوس یو طرف ته ثلاثه عرب غیر منصرف مستعملی حکم د غیر منصرف پی جاری کوي، کسره او تنوین پی نه وایي. قرآن پاک کې راځي فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع. دا مثنی ثلاث رباع بدل ده د نساء نه، او نساء مجرور ده په مین باندې. نو پکار ده چې مثنی و ثلاث و رباع مجرور شي، لیکن دا مجرور نه دي، منصوب دي. دلته جر تابع د نصب ده، دا غیر منصرف دي. نو عرب دی غیر منصرف مستعملی سره د نه چې اسباب د غیر منصرف کړي شو یو سبب دی چې وصفیت دی، او دا خو صالح نه دی د غیر منصرف دپاره. نو د دې وجې نه عدل د اسباب اعتباري او د غیر انصراف نه دی. نو حاتو دا فیصله کړې چې په یو کلمه کې یو سبب وي چې هغه قایم مقام د دوو نه وي، او عرب هغه کلمه غیر منصرف مستعمل وي. نو دی فکر کوي چې کو خپله خبره بیرته واپس واخلو چې غیر منصرف دی ته دې کې دوه سببه یا یو چې قایم مقام د دوه وي، دا خبره واپس واخلو، نو په خبره به هم خلک عمل نه کوي. او که په دغه بعضو عربو رد وکړو چې هغه داسې کلمه غیر منصرف مستعملی، نو د والو ځای به معلوم نه دی. نو د دې وجې نه دوی فیصله وکړه، داسې شورا یې وکړه چې نه سیخ سزي او نه کباب. فیصله یې وکړه چې په کلمه کې یو سبب او دا قایم مقام د دوو نه و، او عربو غیر منصرف دا کلمه مستعمله وله، نو عدل به پکې معتبره و. نو عدل د اسباب اعتباریه و، د غیر انصراف نه دی. اوس ثلاثه کې یو سبب دی چې وصفیت دا کافي نه دی، او عرب غیر منصرف مستعملی، نو حاتو پکې عدل معتبر کن. یو وصف شو بل عدل شو، دو سبب شو، او عدل تحقیقی پکې معتبر کو. عدل تحقیقی دیتا وایي چې دلیل په وجود د اصل باندې په غیر د منع صرف نه بل وي. یعنې دا چې دا کلمه معدوله ده د ده نه او دا یې معدول عنه دی، نو دا معدول عنه له په نفس الامر کې دا د غیر منصرف په وجه نه وي.
دلیل په وجود د اصل باندې په غیر د منع صرف نه بل وي. په بل تعریف خروج اعتباری دی د اصل محقق نه. بل تعبیر دا شو شاه معدولانوی په نفس الامر کې محققي او د عدل اعتباری. نو ثلاثه د دې معنی مکرره ده درې درې، دا یې معنی مکرره ده او چې معنی یې مکرر خو لفظ به مکرري او دلته معنی مکرر ده او لفظ نه ده مکرر او تکرار د معنی خو مستلزم ده تکرار د لفظ لره، دلته لفظ نه ده مکرر. معلومه شوه چې دا معدوله ده د ثلاثتون ثلاثتون نه، نو ثلاثتون ثلاثتون معدول عنه او ثلاثت نه معدول ده. خبره پېښ شولې؟ دا معدوله ده د ثلاثتون ثلاثتون نه، ثلاثتون ثلاثتون معدول عنه او دا تنه معدول ده. اوس دا عدل پکې تحقیقي دی ځکه چې دا تکرار د معنی دا په غیر د غیر انصراف نه دی. په قرآن پاک کې موږ ترجمه کوو که نه، فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع، دوه دوه درې درې څلور څلور. نو موږ چې دا معنی کوو دوه دوه درې درې څلور څلور، دا معنی یې کوو په غیر د غیر انصراف نه، په غیر د نحوی نه دا معنی کوو. نو دا معنی خو په نفس الامر کې موجوده ده، که ته غیر منصرف معتبره او که نه معتبره، دا معنی په نفس الامر کې موجوده ده. نو دا عدل تحقیقي دی. معلومه شو چې دا فصل کې ثلاثتون ثلاثتون دی او ثلاثت نه معدول دی. پوه شو پې؟ نو په ثلاثه کې دوه سبب شو، یو سبب وسپیت دی، بل سبب پکې عدل دی. اوس دا چې دا تکرار په دې عدد کې د رباع پورې دی او که نه د اخوا پورې دی، نو بعضې وایي د لسو پورې دی، ثلاثه رباع خماسه سداسه سباعه ثمانه تساعه عشاره لس لس نهه نهه اته اته اوه اوه شپږ شپږ پنځه پنځه څلور څلور درې درې دوه دوه، دا وایي. او بعض وایي نه قرآن کې رباع دی، نو د رباع د پورې تکرار د معنی دی او اخوا نور تکرار د معنی نشته. په دې خبره پوه شولې؟ بس دا وایي کا ثلاثه و مثلثه بالمثال و اخره. بل مثال د عدل تحقیقی لفظ د اخره دی. اخره غیر منصرف دی او دا مثال ځکه پیش کو چې قرآن کې مشته. الله تعالی فرمایي فعدة من ایام اخره، دا اخره صفت د ایام دی. ایام مجرور دی په من سره، په کار ده چې فعدة من ایام اخری ویلی شي، لیکن اخر غیر منصرف دی، جر په کتاب د نصب دی، نو فعدة من ایام اخره ویلی شي. اخره غیر منصرف دی، یو پکې عدل دی بل پکې وسپیت دی. کله چې دا بې مینده شو په کلام عربی کې غیر منصرف او په غیر منصرف کې لابودي وي د وجود د سببینو نه، یا یو سبب چې قایم مقام د سببینی او موجود نو په دې کې دوه سببه نه، یو سبب چې قایم مقام د دوی سوا د وسپیت نه، او وسپیت کافی نه د پاره د اقامت د سببینو. نو لابودي شو پکې د اعتبار د سبب اخرانه او صالح د پاره د معتبرولو بل سبب نو سوا د عدل نه، نو معتبر کو پکې نحات عدل او عدل تحقیقی پکې معتبر کو. ځکه عدل تحقیقی دیتا وی چې دلیل په وجود د اصل باندې په غیر د منع صرف نه بل وی، دیتا عدل تحقیقی وی. هغه دلته شته. اخره جمع د اخرى ده، اخرى مؤنث د آخرو ده، آخرو اسم تبذیل. ګوره په کلام عربی کې اسم تبذیل واحد مذکر په وزن د افعلو راځي او جمع افعلون راځي، واحد مؤنثه په وزن د فعلا راځي، جمع فعلیات راځي، فعلیات.
او فعلو راځي، فعلیات فعلو، فعلیات فعلو، دا دوانه جمع د مؤنث اسم تبذیل دی. نو اخرو نسورو فعلو دی وزن دی، نو دا جمع مؤنث د اسم تبذیل. او مفرد اخرى دی او مذکر آخرو دی، نو دا اسم تبذیل دی. او قاعده په اسم تبذیل کې دا ده چې دا مستعملیږي په الف لام او په من او په اضافت. اسم تبذیل په کلام عربی کې مستعملیږي په الف لام او په من او په اضافت. او دلته اسم تبذیل راغله نو الف لام شته نه من شته اضافه شته. قرآن ته ګوره کنه، فعدة من ایام اخرى، نو اخرى اسم تبذیل ده. قرآن پاک کې ذکر شوه اسم تبذیل مستعملیږي په الف لام او په من او په اضافت، او دلته اوس یوم نشته. نو چې یوم نشته نو معلومه شو چې دا معدول ده د الاخرو یا د اخرو مننا. الاخرو یا اخرو من، په اصل کې الاخرو یا اخرو من ده، او دا اخرتنا معدول ده. معلومه شو چې دا په اصل کې الاخرو یا اخرو من ده، هغه معدول عنه ده او داتنا معدول ده، هغه معدول عنه ده او داتنا معدول ده. خیر شو پی؟ او دا عدل تحقیقی ځکه ده چې اسم تبذیل په لفظ الامر کې مستعمل په الف لام یا په اضافت ده او یا په من ده. کو ته پکې د غیر انصراف اعتبار کوي کنه کې اسم تبذیل په لفظ الامر کې مستعملیږي په الف لام یا په من یا په اضافت. خانو پدې کې دو سبب شو عدل چې دا پاسل کې الاخرو یا اخرو من ده او رستو به اخرو شوه. ایو پکې وصفیت ته هغه دا چې دا معنی تبذیلی د صفت ته. او یو اعتراض پښتا چې دلته خو اخرو په معنی د نفس رستواله دي، هغه معنی تبذیلی خې نه کومنګه. فعدة من ایام اخرى په دې سړي شمار د نور ورځو ده چې ورځې ته قضا شولې په سفر یا په مرض کې، نو نور ورځې وروجه بلی سي، نو شمیر د نور ورځو ده په چې هغه به پوره کوي. نو دلته خو نفس معنی تاخیر ده، اسم تبذیلی معنی خې نه ده، ته څنګه وایې چې وصفیت پکې ده؟ نو جواب دا ده چې دا په اصل کې معنی ده اشد تاخیرا، اشد تاخیرا دا معنی تبذیلی ده. خو به هغه معنی تبذیلی تلری شو او وسعت پکې راغی، نو په مطلق تاخیر کې مستعملیږي. په مطلق تاخیر کې اصل کې معنی تبذیلی ده، پکې هغه معنی تبذیلی تلری شو وسعت پکې راغی، نو په مطلق تاخیر کې وسه مستعملیږي. پر شو خبره. خان اخرو غیر منصرف ده، یو پکې وصفیت ده بل پکې عدل ده. ځکه چې کله به من د شو لفظ د اخرو په کلام عربی کې غیر منصرف، نو په غیر منصرف کې لا ودی د سببین نه یا سبب واحده چې قائم مقام د سببین وي. په دې کې نه دو سببونه، یو چې قائم مقام د دوی سوا د وصفیت نه چې هغه معنی تبذیلی ده، او وصفیت کافی نه ده د پاره د اقامت د سببینو. نو لابودی شو پکې د اعتبار د سبب اخرانا او صالح د پاره د معتبرولو بل سبب لو سوا د عدل نه، نو عدل پکې معتبر شو او عدل تحقیقی پکې معتبر شو. ځکه عدل تحقیقی دی ته وایي چې دلیل په وجود د اصل باندې په غیر د منع صرف نه بلوي، او دلته شته هغه دا دی چې اخرو جمع د اخرى ده، اخرى مانس ده، مذکر آخرو ده، آخرو اسم تبذیل ده. قاعده په اسم تبذیل کې دا ده چې دا به مستعملیږي په الف لام او په من او په اضافت، او دلته خدا په یو طریقه نه دی مستعمل. معلومه شولا چې دا په اصل کې الاخرو ده یا اخرو من ده، معدول ده دغونه. او دا چې اسم تبذیل ده نو معنی ده اشد تاخیرا، خو بیا پکې وسعت شوه ده او مطلق تاخیر کې مستعملیږي، نو دا وصفیت پکې اصل شته ده. اگر کو وس په دغه وصفیت کې مستعمل نه ده، خو اصل پکې شته ده، معتبر ده. پېښ شو په دلته یو خبره ده چې اسم تبذیل خو مستعملیږي په الف لام او په من او په اضافت،
او دلته دی په اصل کې یا اخرو ده یا اخروم، الاخرو ده یا اخرومین ده. دلته دی مستعمل په الف لام او په اضافت ته په بله طریقه نه دی، نه دلته مستعمل دی په الف لام او په مین او په اضافت مستعمل نه دی. نو دا اضافت باندې چې مستعمل نه دی دا ولې نه دی؟ نه منګو دا په اصل کې الاخرو ده یا اخرومین دی. په الف لام او په مین مستعمل دی، په اضافت مستعمل نه دی. نو دا ولې وو چې په اضافت مستعمل نه دی؟ ځکه چې قانون دا دی کله یو شی چې مضاف وي او بیا ته مضاف الیه حذف کې، نو چې مضاف الیه ته حذف کې د هغې د استعمال درې طریقې دي. یا به دا مضاف مبني برزمای، یو مضاف مبني برزمای یوه، او یا به په دې مضاف تنوین راغلی عوض د مضاف الیه نه، دوه یا به پکې تکرار د اضافتی، تکرار د اضافت یا تیمو تیم عدی. د مضاف نه چې مضاف الیه حذف شي نه په مضاف کې به درې طریقې، یا به مبني برزمای لکه لله الامر من قبل ومن بعده، من قبل كل شيء ومن بعد كل شيء ده كل شيء ده حذف کولو مبني برزمش. او یا به په مضاف تنوینی حين اذ كان كذا، نو کان کذا د حذف کو نو په از د تنوین کو چې حين اذین. او یا به دا مضاف دغه دا تکرار د اضافتی یا تیمو تیم عدیین، یا تیم عدیین ده ہوتا تی عدی حذف کو نو تکرار د مضاف دیو کو یا تیمو تیم عدیین. او دلته قرآن کې په عدة من ایام اخرى کې نه تکرار د اضافت ده نه مبني برزمه ده نه په تنوین ده، معلوم شده چې دا معدول د الاخرو یا د اخرو من نه ده او د اضافت نه معدول نه ده. وجمعه بل مثال د عدل تقدیری لفظ د جمعه ده، جمعه غیر منصرف ده. په جمعه کې یو عدل تحقیقی ده بل پکې وصفیت ده. دا جمعواله دا یو وصفیت ده، یو پکې وصفیت ده چې دا جمعواله ده، بل پکې عدل تحقیقی ده. هغه دا چې جمعه جمع د جمعه اده، جمعه وزن فعلاء ده، قاعده وزن فعلاء کې دا ده چې دا په دوه قسمه ده. فعلاء په دوه قسمه ده، صفتی او اسمی. چې صفتی نو جمع کیږي په فعلین، لکه حمراء وزن فعلاء ده، دا اسم صفتی ده جمع کیږي په حمرین، د حمراء جمع حمرین راغلی ده. او کو فعلاء اسمی جمع کیږي په فعلا یا فعلواتین، فعلا یا فعلواتین. لکه صحراء د دې جمع صحرا او صحراواتین ده، صحرا او صحراواتین ده. لیکن دلته جمعاء کو صفتی نو جمعین پکار ده او دلته جمعه جمع ده راغلی ده. او کو اسمی نو جمعه جمعواتین پکار ده او دلته جمعه راغلی. نو نه د صفتی جمع راغلی او نه د اسمی جمع راغلی ده. معلوم شده چې دا معدول ده دا غونه. که دا صفتی نو معدول ده د جمعین نه، فصل کې جمعین ده او دا تنه معدول شوه. او که اسمی نو معدول ده د جماعه او جماعواتین نه، فصل کې جماعه او جماعواتین ده او جماعت نه معدول ده. د سبب جمعه غیر منصرف ده، ځکه کله چې ده به من ده شو په کلام عربی کې غیر منصرف، نو په غیر منصرف کې لابد وي د وجود د سببینو نه یو سبب چې قائم مقام د سببینی، او موجود نو په دې کې سببین دوا او نه یو چې قائم مقام د سببینی سوا د وصفیت نه چې دا جمعواله ده. او یو سبب کافی نو د پار د غیر منصرف، لابد شو پکې د اعتبار د سبب اخرى نه، او صالح د پار د سببیت بل سبب نه سوا د عدل نه
نو معتبر کو پکې نحات عدل او عدل تحقیقی پکې معتبر کو ځکه هغه دلته شته. عدل تحقیقی دی ته وایي چې دلیل په وجود د اصل باندې په غیر د منع صرف نه بل وي. یعنې دا معدولا هو په نفس الامر کې که ته عدل کوې که ته غیر منصرف معتبره که نه معتبره او هغه دلته شته. ادا چې جمعه جمع د جمعه ده، جمعه وزن فعلاء ده. وزن فعلاء دو قسمه ده ستا شافعي او اصول اکبري وایي، یو صفتی دی او بل اسمي دی. چې صفتی نو جمع کېږي په فعلین لکه حمراء په حمرین جمع شوی، او چې اسمي نو جمع کېږي په فعلا او فعلاوات لکه صحراء چې جمع شوی په صحارا او صحراوات. او دلته خدای په یوم نه دی جمع شوی، نو معلومه شوه چې دا خو یا معدول د جمعین نه دی او یا معدول د جماعه او جماعواتین نه دی، جماعه او جماعواتین نه دی. نو پکې عدل دی بل پکې وصف دی. البته کړه په استاد دلته اعتراض شته. هغه اعتراض دا دی چې که دا صفتی نو خو یو سبب پکې وصفیت شو، نو که اسمي نو بیا خو پکې وصفیت نشته، نو بیا پکې یو سبب دی چې عدل دی، بیا خو پکې بل سبب نشته چې وصفیت دی. که صفتی خو یو پکې وصفیت شو بل پکې عدل شو، خو که اسمي نو بیا خو پکې وصفیت نشته کنه. بیا نو شو پیدا اعتراض. جواب دا دی چې زه ورته اسمي مجازن وم، اصل کې صفتی دی او چې اسمي ورته وم نو مجازن. او تقدیرا ان کا عمر